الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم اراهما. دی حدیث کې شلم نمبر دی کې د یو بل داسې خبرې پیشنګوئی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورکي چاینده کې باغ راځي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صنفان دو ټولګری دو قسم خلق دی من اهل النار د اور والانا لم اراهما جمالا ندلدلی ولی من دلدلی لعدم ظهورهم الان یوشک ان یظهر وی وس من دلدلی زکه جشته دینه نو زه به سوینم او نقری بر چې داسې خلق وسشي هغه برا پیدا شي او هغه به تاسو وینئ. نو صحابه ډېر توجه پیښو چې دا به کوم قسم خلک کې چې په اور کې به دوه قسم دي او نبی علیہ السلام نه دی لیدلی. نبی علیہ السلام فرمایل قوم یو هغه قوم او هغه ډله ده معهم چې د دې سره به سیاطن هغه کوړې ورسره ډانګي به ورسره که اذناب البقرې په شان د لکو د غواګانو. نو بدی باندې بس کوي به ډانګو به چوکو باندې ويضربون ويبا بها فديباني الناس خلق لرا ونساء او زنانه لرا. سړی به وي او خځه به وي چې کله په قطار کې ورانه ولاړی ناغه به ټکای را ټکای او دارنګي سړی به ټکای را ټکای چې یاره جی سیده شه علي براشن ملاویږي والی بچره پیسې ملاویږي که نسیده کېږي نو په دې ډانګو مانګو باندې به وي. نو یو خو دغه قسم ډاله ده او دغه قسم خلق دي چې دا به جنت ته نځي. وی هغه دویم سینه په دویم ډله وی ونساء او زنانه دي کاسیاتن چې هغوی به جامې اغوستي عاریاتن او هغه به لغړي بربنډې وی. هلکه کاسیاتن جامې به اغوستي عاریاتن او هغه به لغړي څه مطلب؟ یعنی جامې به اغوستي داسې جامې علماء کرام ذکر کوي چې یلبسون رقایق الثياب نری جامې به اغوستي چې هغه ته سړی ګوري ناظرین للناظرین اجسامهن فيهن عاريات في الحقيقه چې هغه سره سجامي مامي به بسخکاری خدایي چې کم بدن دی داغي چې کم نزاکت او د بدن چې هغه آزادي هغه په کخکاری اگر چې هغه سجامي اغوستي دي هغه د سجامي دي چې هغه کلا جامي دي. ایو محدث تشریح کړي یلبس ثيابا قصيره للزينه جامې به اغوستي لنډې او تنګې د پاره د زینت او د ښایست چې زماره ښایست په دې باندې سیوا شي نو لنډې او تنګې جامې به اغوستي چې په هغې کې به د هغې غونډ بدن ښکاري. وایي دا زموږ په زمانه کې موجود دی. وایي که ته چېرته لاړې او په بازار کې تا وکتل په غټو بازارونو کې وایي هذا موجود فی زماننا هذا فلو صرحت النظر في السوق من أسواق البلاد الكبيرة لرأيت كما وصفت لك من حالهن وكان هذا في النساء النصارى. هغه نصارا لیکلي دي چې دا د نصاراو په زنانو کې چې څه د اخذ ورپکې وي چې هغه بازارونو کې داسې طریقه باندې راوتل او داسې طریقه باندې باغله باس او په غټو بازارونو کې لاهور کې پېښور کې راولپنډي کې او داسې چې تیمرګره کې اوس خبره خو عکسته اوس خو په کلی باندې او دارنګي چې په کمزې کې چې سره دکان د کاسمیټکس جوړ شوی یا بل داسې دکان جوړ شوی یا بل داسې طریقه باندې هغه چې زنانه وګوره ساده باجوړ خپل ایریا وګوره د باجوړ حالات وګوره د دې دنداره وکا چې د باجوړ څه پوزیشن دی بیا نور داسې نږدې علاقو کې چې هغه په څه پوزیشن باندې چې څه کوي هغه ژوندۍ تیری نو مومیلاتن مائلاتن بل پکې دا بیماری ده چې دا به پخپله سړو تمایل دین کی او سړی بزان طرف تمایل کوون کی سړی بزان طرف تجرسی هغه مایل کوون کی رؤوسهن سرن د دیبا کا اسنمت البخت پشان دا ګوپانو د خوانوي د ګوپانو د خوانو پشان وي ولی زکه د وجه د هغه ټول اعناق د وجنه یا د دی وجنه چې دیو به اختفا غسرونو کې راجمع کړي او بره به بګچره د اوخانو پشان چره ګوپونه چره هغه جوړ کړي نو د دی وجنه وای ک اسنام البختی پشان دا ګوپانو دا بختی اوخانو المائلته
چې هغه مایله کوونکې لا يدخلن الجنه نه به داخلېږي جنت ته ولا یجدن ریحها او نه به بموزي هغه بوی د جنت، یعنی نه به جنت ته داخل شي او نه به جنت هغه بوی بموزي. دا دوه قسمه خلق. و ان ریحها او یقینا بوی د دې جنت چې دی لتوجد خامخا مندل شي من میسیرت کذا و کذا د فاصله کذا و کذا دومره نه څومره نه د دومره نه لکه حدیث کې راځي د دې مسافت مبارکي د بخاری روایت ته چې ان ریحها توجد من مسیرت 40 حریفا یا عاما سلويخ کالا یا سلويخ تو کلونو موافق چره و فی روایت 70 عاما او په یو قول کې داجی چې دا ویاو کالو فوري او په یو کې چې و فی اخر 100 عام د سلو کالو پورې بداغي چرته د سلويختو کالو فورې بچره او د سلو کالو فورې بد دي هغه فاصله چره هغه بوی بدا مومي او دا دوه قسمه خلق بد دغه بوی نه هم محرومه جنت ته داخله دل خو در کنار چې جنت ته داخل شي خداونه چره فاصله کې باغه دغه بویم چره نه مومي. به د یو عالم او د یو انګريز چره مکالمه راغلی و. هغه انګريز چره پخت مسودغه ته ویل عالم ته چې تاسو د زنانه چره دا ولی چې تاسو بار د غیر محرم سړی سره چې هغه لاس نشي میلاولې او تاسو هغه ته په بد نظر باندې ګورئ. هغه ورته ویل چې تاسو کومه ضبطه ده کومه ملکه ده د هغه ملکی او د هغه بچاهانه سره تاسو لاس میلاولې شي چې تاسو موږ نه تاسو کوي. و هغه ورته ویل چې نه د هغه سره خو یو خاص سو کسانی چې هغه کسان د هغه سره لاس میلاولې شي داغه نه علاوه بل څوک داغه سره لاس نشي ملاولې. نو دې مولا ورته ویلو چې ګوره د څه چلې چې تاسو کوم ملکه ده داغه سره تاسو خاص خلک چې لاس ملاوي نو زمونږ هر زنانه چې هغه ملکه ده او داغه سره هر څوک لاس نشي ملاولې بلکې هغه څوک به سره لاس ملاوي چې داغه سره داغي نکاح نکېږي نه په حال او نه په المآل. وې بیا چې هغه انګريز تاسو کو چې زه در نه تاسو کوم چې لکه تاسو بیا دا زنانه چې بار ته داغه راوزی ولنه چې ټول عمر په کورونو کې دنه ناشتي او بار ته چې هغه تلې نشي. ناغه مولا ورته ویل چې د څه چلې چې دوه ټاپې نه ولا ورکلی ویل دا دوه ټاپې نه زتاله در کوم یوې چې د ګوتینا او دا خپل قوسینه چې لری کلا ایو پاغي کې دنه وا او بیا د خاورو یو موټه راواغه سپاغي کې هغه دوانه داسي اومګلی. بیا ورته ویل هو انګريز کاکا د دینه ته کما علي نه هغه تی چې هغه کما چې بغوتې کې بند و هغه تی واغستا وتیل دا بل ولینالي هغه ورته دا ګند شوی او دا خراب شوی دا زبر دغه باندې حکم دا په خاورو کې ښکارا امولی شه ورته ویل ګوره د هغه زنانه چې هغه په کور کې دن نه داغي مثال د دې ټاپې دی چې هغه به داسي عزت داغي به هغه شان شوکت داغه امرتبه به داسې محفوظ لکه څنګه چې د دې ټافي هغه پاکواله صفائی چې په قوسا او دارنګي بری کاغذ کې دن نه پټو او هر چې د کاغذ نه بهر تر وته ناغه سم نه خراب شو او هغه ته سم نه جره سره چې هغه ته توستن نک دي چې هغه توالي. نو دا دوه قسم خلک به دې کې ذکر کو چې یو ډنګو والا چې دا به جنت ته نزي چې ظلمن په دې باندې چې انسانان تنګي را تنګي او دویم هغه قسمه خزي چې هغه لباسونه داسې نری او دارنګي بازارونو کې چوکونو کې علاقو کې داسې چې په بے پردګۍ سره ګرځي نو دا هغه خزي چې دا بم جنت ته نه داخليږي.